بندگی څنګه وکړو په کومه طریقه یې وکړو. نو الله دې آیات کې فرمایي چې زه یو خپل نائب او خلیفه را لېږم او هغه چې تاسو د کومه خبره کوي او کومه طریقه درته بیانوي نو په هغه طریقه باندې د الله بندګي کوئ. نو چې پیغمبر کله خبره بیان کې چې په د الله بندګي په دې طریقه کوئ، مونږ په دې طریقه کوئ، غم په دې طریقه کوئ، خوشحالي په دې طریقه کوئ، د ګاونډي سره په دې طریقه میلاویږئ، د رشته دار سره په دې میلاویږئ، نو دا بندګي ده د الله. ایها الناس اعبدوا. نو چې کومه خلیفه راشي د هغه خبره منل. دی آیات کې دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کا هغه وخت جناب محمد صلی الله علیه وسلم چې کله وویل رب ستا للملائکة فرشتو ته، الله د فرشتو سره مشوره ونه کړه. کله ناکله سړی یو کار کوي او باقی خلکو ته اخبار ورکړي وایي زه داسې کار کوم، نو الله فرشتو ته خبر ورکوي زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. ستاسو غوږ دی لکه مثلا زه اوس د بهر بازار ته وځم او د ګراوند ته وځم او یا بل خوا ځم، لکه زه تاسو ته وایم د پلانکي ځای ته ورځم، نو د دې څه معنا تاسو نه زه مشوره غواړم؟ نه زه مشوره نه غواړم، زه تاسو ته صرف خبر درکړم چې زه ورځم. خبره پوه شو؟ الله فرشتو ته خبر ورکړ اني جاعل فی الارض خلیفه، زه په دې ځمکه کې یو خلیفه او یو نایب جوړوم. یادا ده چې فرشتو سره مشوره وکړه، اصدرای د معلومولو د هغو دپاره چې د دوی د رایې په د خپل منځ کې معلوم شي. الله ته خو معلوم وه، مشوره یې ورسره دې دپاره وکړه ګوره چې د دې یو د زړه دا خبر دی بل ته معلوم شي. خبره پوه شو؟ د یو د زړه دا خبر دی بل ته معلوم شي. اوس زه یو خبره و تاسو ته وکړم چې هلکه په دې کې مشوره کوو، نو د ده د زړه رایې به ده ته نه معلوم او د ده هغه به ده ته نه معلوم. نو چې کله خبره راښکاره کړي چې یاره داسې داسې کول پکار دي، نو د ده خبره به تا ته معلوم شي، هغه به ده ته معلوم شي. دا د دې دپاره چې یو بل ته خبره معلوم شي، یا هسې یو خبره ورسره چې دا شریکه کړه. هغه خبره سره اني جاعل فی الارض خلیفه، زه په دې ځمکه کې یو نایب او یو خلیفه پیدا کوم. الله جل شانه فرمایي زه په دې ځمکه کې یو نایب او یو خلیفه پیدا کوم. دا نایب او خلیفه به د چا نه وي؟ نو ګوره بعضې خلک وایي چې دا خلیفه چې دی دې ته ویلی کېږي او نایب چې دې ته ویلی کېږي نو دا په دې وجه ویلی کېږي چې په دې ځمکه کې پخوا پیریان اوسېده او هغه پیریانو سرکشي وکړه، الله پسې ملایک راولېږل. دا پیریانې د غرونو ته او د ځنګلاتو ته او د جزیرو ته وشړل، نو انسان د هغې نه پس په دې ځمکه کې خلیفه شو. ته په خبره پوهېږي عبدالله؟ د پیریانو نه پس انسان د هغې نایب شو. دویم قول دا دی چې دا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې نقل کړی دی، وایي چې د انسان پس د بل انسان نه دا خلیفه دی، یعنی زوی د پلار خلیفه دی
او ورپسې چې دی نو سه دغه نیکه خلیفہ دی او دسې پسې راځه نو وایي د خلیفہ نه مراد دلته چې انسان دی چې د دې زوی پس د هغې نه خلیفه راځي او د زوی نه پس یې نوسی راځي او آیاتونه یې په دلیل کې پیش کړي دي حافظ عماد الدین ابن کثیر او داسې وایي چې الله جل شانه قرآن کې فرمایي چې ما تاسو ګرځولې په دې ځمکه کې خلفاء الارض او دریم قول دا دی چې دا د جمهور رایه ده صحیح خبر هم دا ده چې د خلیفتن معنا دا ده چې نائب نو دا نائب دی نو د الله تعالی نائب دی آدم علیہ السلام نائب دی نو د الله نائب دی اوس ذهن د سوال دا راځي چې ګوره نائب خدا چا د پاره چې منوبان هو عاجز وي او الله عاجز نه دی الله عاجز نه دی نو جواب یې دا دی چې ګوره دا بهر ځای کې نائب د عاجز د پاره نه ګوره د الله دو قسمه احکام دي یو دی احکام تکوینی بل دی احکام تشریعی نو آدم علیہ السلام دا نائب دی په احکام تشریعی وکي چې د احکام تنفیذ وکي په تکوینی احکام وکي نه تکوینی احکام دا دی چې الله نور ته حکم کړی دی چې ته سحر راخېږو ماښام بنا کېږه الله شپې ته حکم کړی دی چې ته ماښام کې تیاره کوه او سحر کې رڼا کوه او دغه شانتې ورځو نو نائب په دې معنا چې په احکام تشریعي وکړي نه په احکام تکویني وکړي خبره پوه شوه استغفر الله نو نائب دی نو په کومه خبره کې نائب شو په احکام تشریعیه وکړي په احکام تشریعیه وکړي چې تنفیذ د احکام تشریعیه وکړي او په دې معنا کې څه حرج نشته دی چې احکام په خلکو باندې نافذ کړي او که نه د الله په خپله کولی چې په خلکو ډایرکټ منلی چې مثلا د مانځه ټیم د خلک ټول هو به هو یو پر دم نه پاتې کېدی ټول مانځه له راتلی نو بیا خو د تابعدارۍ او د عدم تابعدارۍ اظهار نه کېږي نو الله ته خو د اظهار ضرورت نشته دی خو د بندګانو ته یادو اوس به د بندګانو کې کومه تابعدار دی کومه غیر تابعدار دی نو په دې کې خو د دې اظهار نه کېږي او بله دا ده که چېرته دا ټول خلک احکام یې منلی په حکم تکویني سره نو بیا د الله د رحمت صفت اظهار هو کېده او د الله د غضب د صفت اظهار خو نه کېده لکه ټولو خلکو به د الله خبره منلی نو موږ به داسې ویلی چې الله رحمان دی خو الله غصې والا دی نو د دې صفات پاته خو نه لګېده ځکه چې چا خو نافرماني به نه کولی نو چې الله هم رحمان شو هم رحیم شو هم مزجر جبار او قهار دی نو د دې صفت اله پته لګي چې خلکو ته اختیار میلاو شي یو خلیفه او یو نائب راشي او هغه خلکو ته وایي چې دا په دې طریقه باندې خبره کوي نو د خلیفه دا معنا شو او دا معنا تفسیر ابن جریر
نقل کړی د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا خبره غواړه. اگر چې حافظ عماد الدین ابن کثیر ښه تفسیر دی دا خبره چې خلیفہ دی او نائب دی او په احکام تشریعیو کې نو دا معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کړي نو په دې وجه باندې دا معنا غوړه ده. خاجه نو ملائکه بیا تاسو کو